د وادي سوات په کوکارۍ دره کې د علما او جماعتونو ائمه کرامو سره د خپل کلیوال کاروان د ملګرو درېمه غونډه وشوه چې پکې د روژې په میاشت کې مستحقو کورنیو له د تیر کال په شان افطار پیکج ورکولو په تور طریقو غور فکر وشو. ایو 15 کسیزه کمیټي جوړه شوه چې د دې ټول عمل نگراني به کوي. د خپل کم زمنګ د کوکارۍ چې کم تنظیم د خپل کلیوال کاروان د هغې شکریه ده کوم زه باقاعده د هغې رکن هم یم. دیو په تیر کال نه چې کوم شروع کړی ده د روژې لپاره کم پیکج په ډېر بهترین او ښه طریقه باندې هغه سرته رسېدلی. آینده هم د دوی دغه شانتې پروګرام دی نو په هغې کې به ورسره موږ چې کوم زموږ جوماتونه زموږ په لاس کې دي نو موږ به ورسره د خپل طرف نه تعاون کوو او دغه کسان به موږ انتخاب هغې به موږ کوو په خپله باندې چې دوی ته داسې کسان مخې ته راشي چې هغه حقدار یې د دې. کوکارۍ دره د پاڼ نه تر کلیل کنډو پورې په 19 کیلومتره حدود کې خواره پرته ده چې آبادي یې نږدې تر 1 لاک پورې ښودلی کېږي. د خپل کلیوال تنظیم د سروې مطابق په دې علاقه کې د 1200 پورې داسې معذوره خلک موجود دي چې د یو وخت د رزق درک یې نه لګي. د 900 پورې کونډو رنډو نه علاوه په سوونو یتیمان او دایمي ناروغه پکې داسې هم دي چې خوراک خصو د دارو درملو چار یې نه رسي. چې زه وایم چې زما 34 سال زندګي وشو داسې کار چېرته چا نه دی کړی. دویمه دا چې کوم په روز کال کوم دوی پیکیجونه ورکړي دي نو یقینا چې ډیر کورونه داسې دي چې موږ ته په خپله د هغې حالات معلوم وو چې الله تبارک وتعالی د دې تنظیم په وجه باندې هغه چوله چې دی هغه بل کړې ده. او د دې نه علاوه چې نور زموږ د دوی سره کومه مرسته ده نو زما په خپله باندې ما وروسته په دې کمیټې دغه کې هم ته خبره وکړله او اوس بیا هم یم چې انشاءالله العزیز زموږ به دا برفور کوشش چې څومره کسان دي مالدار دي هغو ته به وینا هم او جمعه په جمعه انشاءالله تعالی د دې لپاره موږ بیانات هم کوو وینا به هم کوو چې تاسو خپل چې څه دي هغه کاروان تنظیم ته حواله کوي چې هغې د پیکج په طور باندې هر کس ته ورسوي انشاءالله دې پیرله به هر مستحق ته رسي. دلته ځای په ځای د طالبانو د زده کړې مرکزونه هم دي چې د نورو علاقو نه راغلي غریبو او بېڅوکه ماشومانو ته پکې سبقونه ښودلی شي او هغو ځان له د محلې د کورونو نه ډوډۍ راغونډوي. د داسې ماشومانو تعداد د 200 نه هم زیات دی. د دې نه علاوه 40% داسې غریب خلک دي چې هغوی په میاشتو چرته غوښه یا میوه دانه په سترګو نه ویني او پکې تر 10% داسې کورونه دي چې صرف د چایو یا اچار چکنۍ سره په نیمه خېټه ډوډۍ مومي. څنګه چې تاسو ته پته ده عزتمند چې خپل کلیوال کاروان یو پلاحي تنظیم دی او په علاقې کې د تیر کال نه والا تر اوسه پورې چې کوم دی دې پلاحي سرګرمۍ کې چې کوم دی کامزن دي لګیا دي نو اوس بیا روژه را روان ده. تاسو ټول ته درخواست دی چې برای مهرباني کړکې د چا چې خیرات صدقات چې کوم دی هغه پاتې هغه خپل کې تنظیم ته چې کوم دی ورکړئ چې دې په سطح باندې دې په وجه باندې چې کوم دی څومره غریب خلک ته د علاقې کې د هغو خدمت وشي. دویم کال دی چې د کرونا وبا د علاقې په زرګونو محنتکش بېروزګاره کړل. د وړو کاروبارونو والا پیسه ډوبه شوه، ګراني ډیره مخ په زور شوه او کارداره خلک د کار په ځای خیرات ته کېناستل. حکومت په دې سلسله کې د بهترۍ لپاره سکوټلي ګامونه پورته نه کړل. په داسې افسوسناک صورتحال کې زموږ علما کرام د جومات د منبر نه په ښه توګه د شتمنو او خوشحاله کورنیو پام دې طرف ته راګرځولی شي. معلم صرف ایک اللہ ہے جس کا چاہے امتحان لے خاص اپنے بندوں کو چن کے ان کا امتحان لے کے کندن ان کو بنا دیتا ہے. د تنظیم د اعداد و شمار مطابق په دې دره کې د 6 نه زیات جوماتونه آباد دي چې پکې 15 وخته د امامتۍ منځونه کیږي. په دې جوماتونو کې د مقتدیانو روزانه شمیره د 100,000 نه هم زیاته وي. د جمعې په ورځ او روژو کې خو دا تعداد تر 10,000 پورې رسي چې پکې په زرګونو سرکاري او پرایویټ ملازمین، کروندګر، کاروباري او نور صاحب استطاعت خلک شامل وي. که د مقتدیانو نیم تعداد په هفته کې 100 روپۍ چنده په باقاعدګۍ سره د دې بې اثري خلکو دپاره په جومات کې ورکول شروع کړي نو د ډیرو خلکو د مناسب خوراک بندوبست پې کېدی شي چې د وجې نه به نورې سماجي او معاشرتي مسلې کمې شي او په علاقه کې بعد د امن، سکون او خوشحالۍ ماحول جوړ شي. صمد انجم، پاسون نیوز، کوکارۍ، سوات.